دې د رهایۍ دپاره اقدامات اوچت کړئ. دا زمونږ پښتو هم د غیرت هم دی او زمونږ د هغې غیرت او د ننګ په وجه باندې چې کوم دی نو هغه نن په قید او صحوبت کې پراته ده. کم سلوک هغې سره کیږي نو دا د دنیا په تاریخ کې یو جنگي قیدي سره چرته هم نه دی شوی. تاسو نه غټ دهشتګرد په خطه کې نه چې دنیا کې نشته. تاسو نه غټ دهشتګرد بل نشته. د پاکستان یو جابر یو ظالم امریکې ته حواله کړې ده. پلیټ فارم مونږه تحریک خوشحال شبقدر استعمال کړی دی. د دې په دغه باندې مونږ راووتو. مونږه زمونږ خورکۍ چې ده عافیه صدیقي چې هغه پی ایچ ډي ډاکټره ده، هغې نن نه تقریبا 20 کاله وشو چې هغه یې نیولې ده، خو هغه جیل کې ده او 80 کاله قید یې پېښې جوړې ده په هغې باندې. مونږه د حکومت وقت نه هر حکومت نه دا مطالبې مخکې هم شوي دي او اوس هم ترې کوو چې خدای او دې زولې ته وګوره، مهرباني وکړئ چې دې خدای دې زولې ته وګورئ چې د دې د رهایۍ دپاره اقدامات اوچت کړئ. دا زمونږ پښتو هم د غیرت هم دی او زمونږ دین هم مونږ ته دا دغه کوي چې یاره زه د یو خپلې خور دپاره اواز نشم اوچتولی یا زه د هغې دپاره خبره نشم کولی یو فارم باندې، نو لعنت ته وي په مونږ باندې دي. زمونږ په دې پښتو باندې لعنت یو، زمونږ په دې مشرانو باندې لعنت چې دوی یو ځای کې د دې تپوس نشي کولی. نو زمونږ مین مقصد نن د دې دغه دا دی چې حکومت وقت نه دا مطالبه ده او چا بوتلې ده، چا چې نیولې ده او د هغې الزامات پسې دي چې دې بایولوجیکل ویپن لکه بایولوجیکل اسلحه یې جوړوله. نو که ریشه خبرې نو ټونه غټ د دې حاصلو پیداوار خو ستاسو ملک کې کیږي. اول خو دا خپل به تاسو نه غټ دهشتګرد په خطه کې نه چې دنیا کې نشته. تاسو نه غټ دهشتګرد بل نشته. ته راځئ زمونږ یو معصومه جینۍ راپاسئ او بوزئ چې هغې اوس ذهني توازن هم ټیک نه دی. مونږه مطالبه ده دا چې یاره د دې دپاره د پرزور اواز اوچت کړی شي او حکومت دی دې دپاره یو دغه وکړي، یو وفد دې جوړ کړي چې دغه ته لاړ شي، هغه ملک ته لاړ شي او هغې مشرانو سره کار ځای کړي، که احتجاج وي که عدالت وي که هر شي هغه دې وکړي. زه جماعت اسلامي هغه سینیټر صاحب دی، زه هغه له خراج تحسین ورکومه چېرې هغوی پاڅېدل او هغوی دغه ځای کې منډه وواله، خپل وس یې وکړه. اوس کیږي نه کیږي الله کار دی، خو یو انسان خپل وس وکړي. نو زه د دې فارم نه د ستاسو په وساطت باندې د دې حاکم وقت نه دا مطالبه کوم، حاکم وقت نه کوم او د مسلمانانو هر یو ریاست نه کوم چې یاره دا مسلمانه زمونږ خور ده چې د دې د رهایۍ مطالبه دې وشي او د دې رهایۍ دپاره اقدامات دې وشي. د پاکستان چې څومره قوتونه دي هغه خلک چې د هغوی په لاس کې واک او اختیار دی، نو موږ تحریک خوشحال شبقدر د اړخه یو احتجاج پرامن احتجاج ریکارډ کوو او د هغې خلکو په نظر کې او غوږونو ته خپل اواز رسو د میډیا په ذریعه باندې چې کومو خلکو سفارتي یا سیاسي عمل په لاس کې دی او یا زموږ اسټیبلیشمنټ دی، نو موږ هغوی ته دا احتجاج ریکارډ کوو د شبقدر چوک کې په 8 جون 2023 باندې. او تاسو ټولو ته دا وایو چې اگر چې ګرمي ده خو د هغې تکلیفونو نه کومه چې زموږ په هغه خور باندې هلته تېرېږي هغه تکلیف په ذهن کې واچو، نو دا تکلیف به موږ ته کم ښکاره شي. داسې خبره ټیک ده که نه؟ تاسو لږه توجه غواړو وروره. خبره دا ده چې د 20 کالو نه څنګه چې دیارخان به وویلې دا زنانه پرته ده د امریکې په قید کې او کم سلوک هغې سره کیږي نو دا د دنیا په تاریخ کې یو جنگي قیدي سره چرته هم نه دی شوی. دا تاریخ کې واحد داسې یو کیس دی چې دې کې دې زنانه سره کم سلوک کیږي، کومه رویه کیږي
او کم الزامونه په لګولې دي د هغه الزامونو څه ثبوت نشته دی زه اول دا دوه درې خبرو کې ویل غواړم چې دا کیس سره دا مسله سره چې زما د مرګرو او زموږ د خلکو ته لږه پته ولګي په 2003 کې عافیه صدیقي د کراچۍ نه غیبیږي او 5 سال لدې پته نه لګېده چې دا کم ځای کې ده دا چاته دا معلومات نو د هغوی کور والا ټول پریشانه و 2008 کې چې دی نو دا په افغانستان کې راښکاره شوه په بګرام جیل کې او د هغه ځای نه دا خبره راغه شوه چې دی هلته یو فوجي نه یا پولیس والا نه ټوپک اخیستی د انویسټیګیشن دوران کې او هغه ټوپک باندې دی هغه یو فوجي زخمی کړی او بل یې پې وجلې یو الزام پې دا دی بل الزام پې دا دی چې دا القاعده ته فنډینګ کوي او د دواړو الزامونو اوسه پورې هغوی صحیح معنو کې ثابت نه کړی شو خو د عدالت د امریکې چې کوم عدالت دی هغې باندې 86 سال قید خېجولې او د 20 کالو دا زړه خبره ده نو موږ ټولو په ذهن کې دا سوال را پیدا کیږي چې د دې ټیم کې موږ ولې به را ژوندي شو او ودرېدو لږه تمام پیدا شو نو هغې هم نه ته لګویم د 30 31 او په 1 جون باندې یعنی 30 31 مئی او په 1 جون باندې د هغې خور فوزیه صدیقي هغې سره ملاقات کړی د سینیټر مشتاق احمد صاحب د هغه په وساطت سره او هغوی د ترکي په وساطت سره او هلته د هغې ملاقات شوی دی اوسه پورې دا خبره راتلله چې دا مړه ده اوس دا خبره را معلومه شوه چونکې خپلې خور ورسره ملاقات وکړو چې دا ژوندی ده او دې باندې را کوم الزامونه دي د دې څه بنیاد هم نشته دی خو دا ټولې خبرې به یو خوا کوو موږ به راشو خپلې خبرې له د مسلمان څه حق دی د پښتون او د پاکستان په دوی څه فرض دي د دې ساعته پورې په دې 20 کالو کې یو سیاسي سړی داسې نه دی پیدا شوی چې هغه د دې لپاره اواز اوچت کړي هغوی خپلې خبرې کولی شو که هغوی غوښتلې یو سفارتي سړی یو داسې د آرمي سړی د بلې ادارې سړی د بلې ادارې سړی نه په عوامو کې دی هیڅ چا د دې لپاره څه کوشش کړی زمونږ د راغونډې مقصد دا دی چې د نن 20 کاله وړاندې تقریبا زمونږ د مسلمانانو یو خور ده بلکې زمونږ هم خور ده او ستاسو هم خور کېږي ډاکټر عافیه صدیقي چې د نن 20 کاله مخکې چې کوم دی نو ګیره شوې د امریکې په قید کې ده او تقریبا دا 20 سال یې وشو چې کوم دی نو هغه هغې سره په قید کې ده نو نن چې موږ دا راغونډه کړې ده خاص د الله د رضا دپاره او د دغې مسلمانې خور دپاره موږ چې کوم دی نو خپله غاړه خلاصو چې سبا د قیامت په ورځ الله پاک تپوس وکړي چې چا مطلب دونه هغه اواز قدرې خو چا کړې وې که نه چې موږ او تاسو راغونډ شو دا خبرې وکړو نو زموږ غاړه به پرې خلاصه شي او نور ډېره د افسوس خبره ده که موږ د اوښکو په ځای وینیم د سترګو نه توی کړو نو دا کار نه کوي ځکه چې د دنیا کې څومره د مسلمانانو ملکونه دي هغه چې کوم دی مکمل خاموشه دي او دا ډېره د افسوس خبره ده چې یوې مسلمانې زنانه چې هغې په دین باندې غیرت کړی و په اسلام باندې غیرت کړی و د هغې غیرت او د ننګ په وجه باندې چې کوم دی نو هغه نن په قید او په صحوبت کې پراته ده نو په دې باندې خدای شته چې موږ ټول خفي وو موږ دعا هم کوو د هغې دپاره به دا کوشش هم کوو چې الله پاک د هغې د رهایۍ اسباب برابر کړي او زموږ چې څونه دا د میډیا ملګري دلته ولاړ دي او دې محنتو کې او زموږ د اواز تر لرې پورې ورسي او خاص کر زموږ چې کوم حکمرانان دي د مسلمانانو ملکونو خصوصا د پاکستان چې کوم واکداران دي هغې ته موږ دا خبره کوو چې د نن تاریخه پورې تاسو کومه خاموشي اختیار کړې وه دغه خاموشي ختمه کې او د دغې مسلمانې خور دپاره خپل کوششونه جاري کې د اوسه پورې هم د دې نوم هم نه دی اغوښتی هر سیاسي لیډر دی خو د دې خدای شته که نوم هم اغوښتی دی او د دغې د الله نه معافي وغواړي او د نن نه بلکې د اوس نه یو عزم او اراده وکړي چې دا څونه وخت دی دلته تېر کړی دی چې باقي دې دپاره خبرې تېرې وکړي او که هر څه طریقه جوړه کړي او دغه مسلمانه ښځه کوم چې په قید او په صحوبت کې پرته ده او په دې تمه باندې ناستې ده او دا تمنا لري چې مسلمانانو ملکونه خو ډېر دي او څوک به راشي او زما خبره به وکړي نو دعا هم کوو د هغې دپاره به انشاءالله کوشش هم کوو په دې باندې چې کوم دی زه زمونږ د شبقدر د دې علاقې د بازار څونه ملګري چې مونږ سره راغلي دي مونږ سره ولاړ دي انشاءالله چې په دې راتګ باندې به هم که خیر دوی له خدای پاک اجر او ثواب ورکوي ځکه چې دا موږ څه مقصد لرو تیو نو د هغې مقصد صرف دا دی
چې په امریکا کې زمونږ یو خور زمونږ یو بچی د پاکستان یو جابر یو ظالم امریکې ته حواله کړې ده د هغې په حق کې مونږ صرف دا کولی شو چې مونږ به احتجاج وکړو مونږ د حکومت نه مطالبه وکړو او مونږ به چې کوم دی د هغه چارواکو نه غوښتنه وکړو چې د چا په لاس کې کار دی